الحمدلله 1400 کاله مخکې چې کوم سافټویر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی دی او د هغه د طرز زندګۍ نه موږ ته کوم سافټویر را منتقل شوی دی هماغه سافټویر به تر قیامته پورې چلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم احمد سید او زموږ دا نننی ټاپک چې کوم دی دا خصوصا د هغه کسانو په باره کې دی کوم کسان چې د علماء کرامو نه انتهایی نفرت کوي او همیشه علماء کرامو پسې خبرې کوي او خاص کر په سوشل میډیا باندې دا خبره همیشه دی خوري چې د پلانکي مولا سافټویر اپډیټ کو. کله هم چې کوم مولا جیل ته لاړ شي او بیا را پرېښوی شي نو همیشه هغې پسې دا خبرې کوي او دا پروپیګنډه پسې همیشه جوړوي چې د پلانکي مولا سافټویر اپډیټ کو او دی اوس لارې ته راوستو. یقینا زما خبرې شارټ کټ دي، یو څو خبرې کوم په دې ټاپک باندې او تاسو دا ویډیو لازمي تر اخره پورې وګورئ چې څه ناسه ستاسو په ذهن کې کینی او که تاسو کې چېرې معمولي غوندې هم شعور وي، عقل وي، نو ستاسو ذهن به لازمي دا خبره والی او لازمي به تاسو دغه علماء کرام په خپل زړه کې ځای کوي او خامخا به هغه اکسپټ کوي. نو ملګرو، اول به راشو علماء کرامو پسې هغه خبرې ته کومه چې ورپسې ډېره زیاته مشهوره ده چې د پلانکي مولانا سافټویر اپډیټ کو. نو د سافټویر اپډیټ حوالې سره به زه تاسو ته یو دوه خبرې وکړم شارټ کټ. ملګرو، الحمدلله زما په دې فیلډ کې د ټیکنالوژي فیلډ کې تقریبا 12-14 کاله ایکسپیرینس وشو. 12-14 کاله مې پکې تیر کړل، ښه پکې ایکسپرټ یم الحمدلله او ښه عبور او تجربه راته پکې حاصله شوې ده. نو د سافټویر حوالې سره دا خبره ده چې سافټویر هغه سیز دی، سافټویر اپډیټ په هغه صورت کې کیږي د کم سافټویر چې نوی ورژن راځي. کیپ ان مایند، خبره په دماغو کې کینوئ. سافټویر په هغه ټایم کې اپډیټ کیږي چې په هغه باندې یو نوی ورژن راشي. مطلب دا چې یو سافټویر زوړ شي او په هغه باندې ته نوی سافټویر اپډیټ کې نو هغه ته سافټویر اپډیټ وایي. او تاسو چې دا علماء کرام یادوئ چې د دوی سافټویر اپډیټ شو نو دا خبره په دماغو کې کینوئ چې الحمدلله 1400 کاله مخکې چې کوم سافټویر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی دی او د هغه د طرز زندګۍ نه موږ ته کوم سافټویر را منتقل شوی دی هماغه سافټویر به تر قیامته پورې چلیږي. په دغه سافټویر کې اپډیټ چرته هم نشي راتلی تر قیامته پورې. ذهن کولو کوي. بیا که چېرې تاسو ځان ته مسلمانان وایئ نو د علماء کرامو د سافټویر د اپډیټ کیسې مه کوئ. الحمدلله علماء کرامو همیشه زما ستاسو او ستاسو د نیکونو نه واله تر ور نیکونو پورې ورپسې زه داسې غټه سلسله ده تر ټولو اخره پورې د مشرانو سافټویر مونږ ته علماء کرام اپډیټ کوي. نو بیا مونږ څوک یو چې دغه د علماء کرامو سافټویر به اپډیټ کوو؟ بیا مونږ څوک یو چې د دوی سافټویر اپډیټ کولی شو؟ الحمدلله د دوی سافټویر د 1400 کالو نه په دغه یو ورژن کې روان دی او په ده باندې بل ورژن نشي راتلی. همدغه دین دی، دغه به تر قیامته پورې چلیږي او بل دین په دی باندې چرته هم نشي راتلی چې تاسو د دوی سافټویر اپډیټ کوئ. سافټویر اپډیټ حوالې سره دغه یو څو خبرې تاسو ته ما وکړي. که چېرې تاسو کې معمولي ذره بر هم عقل وي نو ستاسو عقل به دا خبره واخلي او آینده به چرې هم دا خبره ونه کوي چې د پلانکي مولا سافټویر اپډیټ کو. پلانکي مولا یې لارې ته راوستو. د خدای تعالی مسلمانه ستا مشران علماء کرامو مولیانو لارې ته راوستي دي. ته به مولا لارې ته راولې که مولا به تا لارې ته به مولا لارې ته راولې او که مولا به تا لارې ته راولي. ته به مولا په سمه لار کې که مولا به تا په سمه لار راولي. مسلمانه لږ عقل وجنګوه. عقل که عقل دې په سر کې وي نو لږ استعمال کا. سافټویر اپډیټ خبره نن نه پس ونه کړي. یقینا چې کوم سافټویر 1400 کاله نه را روان دی تر قیامته پورې به همدغه چلیږي او دغه علماء کرام چې کوم دي دا د دین ستنې دي
او د دین رهبران دي دغه به موږ ته د پیغمبر علیه السلام د خوږې خبرې را رسوي او زموږ راتلونکي نسل نه حتی والا چې تر قیامته پورې به دا خبرې ټولې رسي. بالکل دا چارې سوچ ونه کړي چې د پلانکي مولا سافټویر اپډیټ شو. بل راځو دویمه خبره چې علماء کرام په منبر باندې ناست دي. دغه مفتی محسن محمود بارکزی صاحب چې کوم دی د یو څو خبرې داسې کړي دي. یقینا خبرې چې هر څنګه دي لکه زه ورته ټیک نشم ویلی چې ده ښه کړي دي، خو بیا هم تاسو سوچ وکئ. تاسو همیشه په کمنټونو کې ستاسو کمنټونه ټول ما کتلي دي، همیشه زه ستاسو کمنټس ګورم. تاسو علماو پسې څنګه خبرې کوئ، د هغوی احساسات تاسو چیړئ، د هغوی عزت پسې خبرې کوئ، د هغوی ذات پسې خبرې کوئ. که چېرې تاسو د علماء کرامو عیانا کې هغه بیبیانې د کمې نوک چې هم چا تر اوسه پورې بار نه دی لیدلی هغه پردناکې ښځې کانځئ، نو بیا هم ځان کې دومره ځای پیدا کړئ چې ستاسو هغه هم هغه وکانځي. یقینا ستاسو کمنټس همیشه زه ګورم تاسو چې علماء کرامو ته کمه بې عزتي کوئ، نو بیا به ستاسو هم دغه حال وي. تاسو به هم هغه څه ناڅه خبرې خو کوئ، دا مجبورۍ نه کوي، دا د غوسې نه کوي یو انسان. زه منم چې هغوی ټیک کار نه دی کړی، دا د هر چا خپل ذاته پورې ده. دا د یو سړی د مولا سره نه منسلک کوي، دا خبره د یو سړی د دین سره نه منسلک کوي. که چېرې یو مولا یو خبره غلطه وکړي په هغه د ټول مولیان یو سړی نه ګناهګاروي. او بل تاسو وایئ چې دا په منبر باندې ناست دی تقریر کوي، نو د الله تعالی مسلمانانو تاسو په ډایس او منبر کې فرق نشئ کولی. دغه خو ستاسو عقل دی که نه، تاسو په ډایس او په منبر کې فرق نشئ کولی. په جلسې جلوس جلسې او جماعت کې فرق نشئ کولی. یقینا دا مفتی صاحب چې کوم دی دا تاسو یقینا دا مفتی صاحب چې کوم دی د دا ویډیو تاسو وګورئ، دا جماعت نه دی نه منبر دی، بلکې دا د جلسې او کم چې د تقریر ډایس دی دا هغه ځای دی. او تاسو بیا دا وایئ چې دا په منبر باندې ناست دی او کنځلې کوي. نو لږ شانتې دا ذهن استعمالوئ، نو بیا به تاسو چرې هم نه ناکامیږئ.